أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار متفق عليه. دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی اولنی حدیث کی پینزو مباحث و تخیال کوئی. اول بحث احوال دراوی دا حدیث، دویم بحث مختصر تشریح دا حدیث شریف، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، حدیث کی سا مقصد دے سا بیان والغواری، سلورم بحث حل دا الفاظ مفردہ و اعتراضات و جوابات، پینزم او آخری بحث مناسبت دا حدیث دا کتاب الایمان سا. اول بحث احوال دا راوی دا حدیث شریف، دا دی حدیث شریف راوی دا سیدنا انس ابن مالک ابن نظر الخزرجی الانصاری، دا انصار و دا خزرج قبیل سر تعلق، کنیت ابو حمزہ دے، خادم خاص دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا مور نم ام سلیم بنت ملحان، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت پا وقت دا عمر لس کالو، دا دے وقتنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کے حاضر شو، او لس کالی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کو. دا اعزاز بل امتی تند حاصل. ہمیشہ با مدینہ منورہ کے وسیدلو، لیکن دا عمر آخری وقت ہو اور دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہو، دا تعلیم فقہ پا سلسلہ کی بصری تا منتقل شو. پا بصرہ کی دیو نوی کلونو پا عمر 9 ہجری کی وفات شو. دے کثیر الاولاد صحابیو، سل او یا اتیا بچیو، ببرکت دعائے النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا دعا کریوا، مور ورطوئی قربان انس خو خدمت کئی دعا ورطا ہوکا. نبی علیہ السلام ورطا دعا ہوکڑا، اللہم بارک لہو فی مالی وولدی وعمری واغفر ذنبہو، خدای دا پا مال کے برکت واچے، دا پا اولاد کے برکت واچے، دا پا عمر کے برکت واچے، گناہیو معاف کی. مال کے برکتو مال ور سر ڈیرو، اولاد کے برکتو اتیا بچیو، ات او یا الکان او 2 جینکای. عمر کے برکتو دیو نوی کلونو غاخون مقشانو، ویختی مقشانو لکه دا 15 کلن زوان، او دیوی دادری خو میں ولی دلی چی قبولی شوی دعاگانے، او امید میں دا رب نا قوی دے چی سلورم بم قبولی شی، اغدار چی وقت پر زنبہو گناہ معاف کی. بے حساب شاگردان او چی ددن روایت حدیث کری. دا حدیث و ذخیرہ کی دا کل مرویات 2200 اتیا دی.
یعنی 2280 حدیث ددن روایت شوی. حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د سره ملاقات ثابت ته. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف ته وګورئ. وعن انس رضی الله عنه د حضرت انس رضی الله عنه روایت ده قال دی وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا یؤمن احدکم مومن بنشی یو استاسونا حتی اکون احب الی تر دې چې زه محبوب شم دته من والده د پلار ددنا و ولده د بچو ددنا والناس اجمعین او د تمام خلقونه ورته زه محبوب نشم. دا خبرې په خولې اسانه دي خو د زړه کیفیات ګران دي. صحابه کرام دومره درجو ته ځکه رسېدلي وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د مور پلار نه د بچو نه د ځان نه د تمام انسانیت نه محبوب و. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زوی دی د کافرانو سره جنگ کې ملګری و. بیا مسلمان شو. ابوبکر صدیق ته وی پلاره هغه پلان کی وخت کې مال سو کرته مخکې لرالی خو گزار به مې نه کاو. ولی ما ویل خیر چر څنګه دی خو پلار دی په پلار څنګه گزار کی. ابوبکر صدیق ورته وی بچیا په هغه جنگ کې قسم دی چې ما تا پسې ډېر سپونه ولټول چې دی به ماله مخې لراشي او د رسول الله په محبت کې به ته زه سر قلم کم په دې خپله توره. د دې مثال څوک ښودی شي د دې مینې غزوه احد کې اوازه خوره شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی. د احد پاس اوس خو د مدینې منورې آبادي احد ته رسېدلی خو فاصله کمه ده. مدینې منورې نه زنانه ماشومان راووتل مخې له چې لښکر څه شو لښکر سره څه چلو شو زنانه دي پکې پرده نشینې. یوې ښځې ته چا ویلې رور دی وفات شو انا لله و انا الیه راجعون د رسول الله څه حال دی. بیا ورته پلار دی شهید شو انا لله و انا الیه راجعون د رسول الله څه حال دی. وای زوی دی شهید شوی د رسول الله څه حال دی. وای ټیک دی هغه دی را روان دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سترګې ولګېدې نو په جړا شوه او وی فرمایل کل مصیبت بعدک جللو هر مصیبت ستا نه وروسته ستا د لیدلو نه وروسته معمولي دی. دا مینه وه. ذوالبجادین یو صحابي دی عبدالله پلار یې وفات شوی د مور سره تره نکاح کړې وه. د ډېر انتظار وکړو چې تره به مې مسلمان شي یو ځای به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لاړ شو خو تره کې د ایمان نښې ونه لیدې. دی را روان شو تره ته وایي زه خو مسلمان یم. تره ورته وایي چې جایداد دی د پلار نه پاتې دی هغه به م ضبط شي پیسې م 1 روپۍ نه در کوم او دا د تن جامې دې م زما اغوستي دا به م در نه وباسم تا څنګه د پلار نیکه دین پرېښود. دی ورته وایي چې څنګه دې خوښه یي خو زه نه ایسارېږم زه به نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ځان رسوم. هغه ته جامې مو ویستې همداسې را روان شو. مور خو موري نو مور یوه څادر یوه شړۍ دله ورکړه ورته وایي بچیا دا به 2 ټوکړې کې د دې خاوند نه پټه یوې نه به لنګ وهي او بله به په دې وږو راواچې څادر به ترې جوړ کړي. دم همدا شان چل وکړو بس یو ټوکړه یې د لنګ کړه او یوه ټوکړه یې په سر راواچوله. د عشق او محبت سفر دی په هېڅ تکلیف نه پوهېږي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان راورسو. ځان سره وایي لنظرة الی وجه محمد احب الی من الدنیا وما فیها. قسم دی یو ځل کتل محمد ته
د دنیا او د ما فیها نه غوره دي هر څه دې د ستایي خو چې رسول الله ووینم مدینه منورې ته راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ورسره ناست دی د ده نظر پرې ولګېده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو څه دې نوم دی وایي عبدالعزا وایي تا سره خو هېڅ هم نشته وایي تره رانه هر څه واخیسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي ستا نوم عبدالعزا نه عبدالله دی او ته ذوالبجادین د دوو ټکړو والا اوس تاریخ کې د نور شجره نسب نه ده معلوم عبدالله ذوالبجادین صفه کې داخل شه د نبی علیہ السلام سره به حضر او سفر کې ملګری و یو سفر کې دی بیمار شه آخري وخت دی چا نبی علیہ السلام ته خبر راوړو چې هغه مسافر صحابي بیمار دی او سخت وخت دی تراش نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منډه منډه راغی او د ده دا سر یې په دې خپله غېږ کې کېښودو او د ده آخري وخت دی اوس یې روح پرواز کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکتل او وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل زما دا صادر واخلی دله ته کفن ورکئ او دله قبر وکنئ چې زه جنازه وکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صادر د دې خوش نصیبه کفن جوړ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې جنازه وکړه قسم دی چې د اسمان ملایکو به د دې تمنا کړي او دا نظاره به یې لیدلي قبر تیار شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم آواز وکړو مسله خو دا ده چې قبر ته به مړی هغه څوک کوزوي چې نږدې رشته داري د ده نږدې رشته دار نه و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر او عمر ته وی ابوبکر وی عمر تاسو بره راوخیږئ زه په خپله کوزېږم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله کوز شو د بره نه ابوبکر او عمر د ذوالبجادین لاش ورکو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لحد کې کېښودو او سترګې بره اوچتې ونیولې خدایا زه د ذوالبجادین نه راضي یم خدایه ته ترې رضا شي ابن مسعود چغې کړې یا لیتنی کنت مکان صاحب هذا القبر کاش کې د دې قبر د خاوند په ځای زه مړ وی چې نبی علیه السلام راته داسې دعا کړې دې ته مینه وایي دا مینه وګورئ د ټول کائناتو نه مور یې پرېښوده د دې نظیر او مثال څوک پیش کولی شي مینه هله کېږي چې حسن باطني سره حسن ظاهري مې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم حسن ظاهري و کائناتو کې د دې مثال څوک نشي پیش کولی برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یو ځلې څوارلسمې سپوږمۍ وه او د مدینې منورې ښکلې فضا وه بره لمده باراني نمجنه فضا نمجن اسمان تر و تازه ستوري وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یمنی صادر اچولی و سرې سرې کرښې پکې وي سور نه و سرې سرې کرښې کې وي برده یمانی علامه جامی شیرونو کې یاد کړی وای په خدای مې د قسمې کله به مې سپوږمۍ لکتل او کله به مې رسول الله صلی الله علیه وسلم لکتل چې څوک ښایسته دي وای په الله مې د قسمې چې د محمد رسول الله مخ د سپوږمۍ د مخ نه ډېر ښایسته و تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ ځکه خو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي لنا شمس وللآفاق شمس والشمسی خیر من شمس السماء فإن شمس السماء تطلع بعد فجر والشمسی طالعة بعد العشاء واحسن منك لم ترى قط عيني واجمل منك لم تلد النساء او افاقها گردیده ام او مهر بوتان ورزیده ام او بسیار خوبان دیده ام لیکن تو چیزی دیگری دا حسن ظاهری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نظیر
چې د صحابه وګورئ احد کې تاسو واقعات اوریدلي غشي به را روانو صحابي به سینه ونیوله چې په نبي علیه السلام اون لګېږي په ما دې ولګي صحابي را پرېوتو بدر کې واقعه ده را پرېوتو را وړو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خیمې ته عریش چپرته هلته یې کېښودو د نبي علیه السلام قدمونو کې سر کېښودو روح اله نبی علیہ السلام ته وای قربان زه خو کامیاب شم فزت ورب الکعبه وای کاش د نبی علیہ السلام یو پکې د تره زوی و وای که چېرته ابو طالب ژوندی وی او دا منظر یې لیدلی وی چې مونږ په تا ځانونه قربان کړو نو ډېر به خوشحاله شوی که ابو طالب دا منظر لیدلی وی نو دا څومره خوش نصیبه خلک و په خپله سینه به یې غشې له ونیوله چې رسول الله بچ ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای مؤمن به نشي یو ستاسو حتی اکون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین د لیلا او د مجنون څه قیسې دي د لیلا او د مجنون څه قیسې دي هغه څه شی و هغه څه مینه و هغه څه عشق و هغه څه محبت و اصل محبت خدا و دریم بحث مقصود د حدیث بیان دا بعض مکملات ایمانیو کوي چې هغه حب النبی صلی الله علیه وسلم دی حدیث ظاهرا خبر دی خو معنن انشاء او امر دی چې دا صفتونه ځان کې پیدا کوي چې حب النبی غرض د صاحب مشکات رد دی په مرجعو وګورئ د تصدیق سره بعض اعمال هم ضروری دي چې مخکې حدیث کې ظاهري اعمالو چې مسلمان بستا د ضرر نه بچي او دې کې باطینی اعمال دي چې د نبی علیہ السلام سره به محبت دي دا د ایمان اجزا دي او تاسو وایي چې ایمان صرف تصدیق دی نور څه پکې نشته څلورم بحث حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات حب څه ته وایي میل القلب نحو ما يراه او يستلذ به طبعا او عقلا زړه مایله کېدل هغه چا طرف ته چې دی لیدلی او لذت د هغه په لیدلو حاصلی طبعا یا عقلا طبعا لکه ښځې بچی مال دولت وغیره دی سره مینه عقلا لکه دوا سره مینه دوایانو سره د چا خوښ نه دي عقل ورته وایي چې دې کې درته صحت میلاویږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حب تعریف څه دی حب النبی میل القلب نحوه مع الانقیاد له قلبا وقالبا تبجیلا وتعظیما زړه مایله کېدل د طرف ته سره د انقیاد نه د زړه نه او د جوارحو انقیاد او دا انقیاد به هم د تبجیل او د تعظیم انقیادی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حب طبی پیدا نه کوي بلکې د نبی علیہ السلام سره به حب ایمانی حب طبی خو ور سره د ابو طالب هم 3 کال ور سره په شعب ابي طالب کې جیل تیر د ټول قوم دشمنی په غاړه واخیسته خو څه نجات یې ورنکه ځکه حب ایمانی نو تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې تاسو به مؤمن به په تاسو کې یوم جوړ نشي چې زه ورته محبوب د پلار نه نشم او د بچو نه مور یې ذکر نه کړه چې د مور نه به محبوبي نو جواب دار چې والد نه مراد زو ولد دی لکه لابن او تامر نه چې زو لبن او زو تمر مراد دی نو زو ولد کې بیا والدم راغله دویم جواب داده چې والد ذکر کنه والدم پکې راغله ځکه والد اصل دی او الاصل یذکر والفرع یترک دریم جواب د والد مشابهت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ترمذی او ابو داود شریف کې بدرته حدیث راشي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انما انا لکم بمنزلة الوالد لکم، زستاسو دس یم لکه پلار ستاسو. نزدیک والد ذکر. سلورم جواب، والد سره محبت تکریما او تعظیمنی. دا هر سړی په طبیعت کې د والد احترام داخل دی. ولد سره خو محبت شفقتنی، دی ته اشاره ده چې د والد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به د محبت شفقتنی تعظیما او تبجیلنی، لکه د والد سره چې محبت تعظیما او تبجیلنی. بل اعتراض به وارد شي چې والد په ولد ولې مخکې کا؟ جواب دار چې والد د هر سړی او ولد خود هر سړی نه چا واده کړی داغه ولدی، او که واده کړی او که نی کړی نو والد خود هر سړی. بل اعتراض به وارد شي، ظاهره کې خو انسان تخپل ځان محبوبي، نو نفس ولې نه دی ذکر کړی؟ من والده و ولده و نفسه و الناس اجمعین، داسې ولې نه ویلي؟ جواب دار بعضی روایاتو کې نفس هم شته، لکه عمر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته قربان د پلار او د بچی او د هر څه نه راته محبوب خو ځان نو. نبی علیہ السلام ورته چې ته مؤمن نشي کېدی چې ځان نه درته محبوب نشي. عمر لږ سوچ وکړ، بیا سر راوچت که وای قربان د ځان نم راته ډېر محبوبي. نبی علیہ السلام ورته الان یا عمر، بس اوس کامل مسلمان کامل مؤمن. دا اوس ولی؟ ځکه عمر سوچ وکړو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات څوک حمله کوي زه به ځان قربانوم که نه، او نو ځان نه راته ډېر محبوب دی، دا ورته ښکاره شوه. نو ځان یې ځکه ذکر نه که. بعضې روایاتو کې شته، خو هغه د امام بخاري د شرایطو مطابق نه و، نو ځکه یې ذکر نه که. دویم جواب دا دی، والد او ولد سړي ته د نفس نه هم ګراني، چې د نفس محبوب ترین سیزونه ذکر کړل نو نفس پکې پخپله داخل شو. دریم جواب دار چې والناس اجمعین کې نفس راغلی که نه، چې د ټول جهان نه ورته محبوبي، نو ټول جهان کې نفس هم داخل شو. دی بل حدیث ته مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره پنځم بحث. مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره دا ده، کتاب الایمان کې بیان د ایمان ده او حدیث کې بیان د مکملات د ایمان ده. نو د مکملات وضاحت د نفس ایمان سره واضح ده. دی بل حدیث ته وګورئ، دا بل حدیث هم د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ده. اول بحث احوال دراوی د حدیث شریف دا مخ کې تیر شو. دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف. وعنه د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته قال وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ثلاث من کن فیه، درې خویونه هغه څوک چې دا درې خویونه پکې راشي وجد بهن حلاوت الایمان، دی به پیدا کی په دې درې څیزونو باندې خوږوالی د ایمان. اکم دی؟ من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او رسول دته محبوبي د ما سوانه، د ټولو کائنات نه ورته الله محبوب رسول محبوبي، دا یو. دیم ومن احب عبدا لا يحبه الا لله، هغه څوک چې محبت د یو بنده سره کوي، محبت ور سره نه کوي مګر د الله د پاره، نو بس دا به د ایمان په خوند پوه شي. دریم ومن یکره ان یعود فی الکفر، او چې څوک دا بده ګڼي چې کفر کې واپس شي، بعد ان انقذه الله منه، پس د هغې نه چې خدای ته بچ کړی. کما یکره داسې بده ګڼي لکه سړی چې دا بده ګڼي ان یلقا فی النار، چې اور کې وغورځولی شي. اور کې غورځېدلې خوښ دی، خو کفر له بیا تللی نه دی خوښ،
دا درې صفتونه چې چا کې راشي نو دی به د ایمان خوږوالی محسوس کی. دریم بحث مقصود د حدیث. د حدیث شریف مقصد څه شی دی؟ مخکې بیان د دې خبرو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت د ایمان جز دی. دې حدیث کې دا خبره بیانوي چې په ایمان کې به خوږوالی څنګه پیدا شي. درې څیزونه ښیي چې د دې درې څیزونو د وجې نه به پکې خوږوالی پیدا شي. چې خوږوالی په ایمان کې پیدا شي د دې نښه څه ده؟ یحیی ابن معاذ الرازی وایي د دې نښه دا ده چې الله یزید بالعطاء ولا ينقص بالجفاء. داسې مینه پیدا شي چې هغه د څیزونو په ورکولو نه زیاتېږي، او داسې مینه پیدا شي چې د نعمتونو په بندېدلو باندې نه کمیږي. تا ته که هغه محبوب تکلیف رسوي او که پیدا در رسوي ستا محبت کې څه کمی نه راځي. تاسو پې پوه شئ؟ که راحت در ته رسوي محبت کې زیادت نه راځي، او که تکلیف در ته رسوي څه په کمی پکې نه راځي. دې ته حلاوت وایي. او غرض رد دی په مرجعو متکلمینو چې ایمان بسیط ګڼي. وګوره دا باطینی اجزا د ایمان دی، ایمان ورسره پوره کیږي، او تاسو ایمان کې نور څه نشته، بسیط دی. څلورم بحث حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. ثلاثن مبتدا ده من کن فی وجد بهن حلاوة الایمان. دا جمله شرطیه خبر ده. نو اعتراض ده چې ثلاثن خو نکره ده، جواب دار دا صفت ته محذوف پټ ته خصال ثلاثن یا ثلاث خصال مضاف ده مضاف الیه پټ ده. تاسو به پوه شئ نه تخصیص پکې راغی نو مبتدا تو به صحیح شو. حلاوت خوږوالی د ایمان ته وایي. د ایمان تشبیه د شی مستلذ سره ورکړې ده، خوږ شي خوندور شي سره. نو ایمان مشبه شو، شی مستلذ مشبه به شو، دا مکنیه شوه، او لازم د شی مستلذ سره حلاوت ته دا تخیلیه شوه. تاسو باندې بسو کې اعتراض وکړي دا درې شیونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یاد کړي دي د حلاوت د ایمان د پاره. د درېو کې وجه د حصر څه ده؟ جواب دا دی چې د انسان واسطه د درې شیانو سره راځي. یا واسطه د مولا سره راځي، د الله او د رسول سره، یا د معاشره سره، او یا د دشمنانو سره. د الله او د الله د رسول سره واسطه راځي. د الله او رسول به خوخي، دا حد د ایمان دی. مسلمان به خوخي د مسلمانۍ د وجې نه، کافر سره به بغضي د کفر د وجې نه. نو دا درې حالات په انسان راځي. د دې درې خلکو سره واسطه راځي. نو ځکه دا درې څیزونه ذکر کړه. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې د حدیث په اوله جمله کې ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما، ضمیر د تثنیه الله او رسول ته راجع دی. دواړه جمع که په یو ضمیر سره، حالن کې د دې نه منع راغلی ده. په صحیح حدیث کې د ابو داود حدیث دی، یو خطیب راغلی و مدینه منورې ته، د رسول الله په مخ کې خطبه بیان کړه، او دا یې ویلې من یطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن یعصهما فقد غوى ومن یعصهما. الله او رسول ته ضمیر د تثنیه دواړو ته یو ځای راجع. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیس الخطیب وانت ته ډېر بد خطیب، غلطی دی وکړه. نو دلته خو یو ضمیر دواړو ته راجع شوی دی، او الته منع راغلی ده. دا تعارض راغی حدیثینو کې. جواب دا نه حمل د په ابتدا د اسلام چې ابهام د شرک رپش، بیا وروسته اجازت وشو. نو نه محمول د په ابتدا، او دا ذکر چې کم دی دا محمول د په آخري وخت. نو تعارض د حدیثینو په منځ کې نشته، دا ناسخ دی د هغې دپاره. دویم جواب
یو جمع په محبت کی بل جمع په معصیت کی. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع په محبت کې کړی دا، اول ته خطیب جمع په معصیت کړی و، لہذا هغه بنده ده ومن یعصهما کنه. دریم جواب امام طحاوی کړی، الته منع ځکه شوی وه چې توقف بغیر بې ځایه وقف کړی و. داسې ویلې من یطع الله ورسوله فقد رشد واهتدی ومن یعصهما، بس وقف یې وکړه. نبی علیه السلام ورته بیس الخطیب انت ومن یعصهما، وقف یې وکړه. تاسو باندې به اعتراض وارد شي، حلاوت خو اجسام مذوقو کې راځي، هغه څیزونو کې چې هغه خلق سکی، او ایمان خو یو روحانی شی دی معنوي، دا خو شی مذوق نه دی، دې ته د حلاوت نسبت څنګه وکړو؟ تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ؟ فقهای کرام وی دا حلاوت دلته په استعاره حمل دی، او دلته د حلاوت نه مراد الحمدلله يهديكم الله ويصلح بالكم. دلته د حلاوت نه مراد استلذاذ بالطاعات وإيثارها على جميع الشهوات وتحمل المشاق في مرضات الله. په عبادت خوند اخیستل، په ټولو خواهشات عبادت غوره کول، د خدای د رضا په لاره کې تکلیفونه برداشت کول، دې ته حلاوت وی استعارتن. حقیقي حلاوت نه دی مراد. دا څوک وی؟ دا فقها وی. صوفیای کرام څه وی؟ هغه وی د حلاوت نه حلاوت معنوي نه دی مراد، بلکې حلاوت ظاهري مراد دی، د رښتیاو حلاوت. تاسو په پوه شئ لکه د حلاوت نه څه مراد دی؟ ذکرک للمشتاق خیر شراب وکل شراب دونه کسرابی. حلاوت نه حلاوت ظاهري مراد دی، هغه د خدای نوم اخلي او داسې خوږوالی پکې محسوسوي لکه موږ او تاسې چې ګوړه کې محسوسوو. ابراهیم ابن ادهم رحمه الله بزرګو بادشاهی پرېښوده، بزرګي اختیار کړه، هر څه ته یې شاک، ټوله بادشاهي پرېښود. خلک ورپسې ورغلل چې د خدای بنده زمونږ قبیله دې ټوله خاندان دې وشرماو، بادشاهي دې پرېښوده، راشه. وایي دی اخو د سیند په غاړه دی. خلک وفد سیند غاړې له لاړو، د 4-5 ورځو کلکه ډوډۍ ده، او دی په ګټه باندې کیدي او ماتي، او بیا په اوبو کې لمده کی او بیا خوري. بادشاهي پرېښوده، دا شی اختیار کړه. هغه ورته نه، زما چې کومې مزې راکړي بادشاهي کې دا مزې نشته. وایي قسم مې د په خدای که بادشاهان د دې مزو نه خبر شو لجالدونا بالسیوف، موږ سره به په تورو مقابله وکړي، راته وایي به دا ستاسو ځای موږ له راکوئ او راشئ دا زمونږ ځای تاسو والئ. هلته لذت او خوند په دې څیز کې محسوسوو، د الله په یاد کې خوند و، دا ظاهري خوند وګورئ. که تاسو وایئ چې موږ خو الله الله وایو او موږ پکې خوند نه محسوسوو، نو اذا لم تر الهلال فسلم لناس رؤوه بالابصار. چې تا میاشت نه ده لیدلې، نو د هغې خلکو خبره ومنئ چې څوک وایي ما په دې سترګو لیدلې. چې چا دا خبرې لیدلې دي د هغوی خو به ومنو که نه، چې هغوی وایي داسې خوږوالی دی پکې، د هغوی خو منل پکار دي که نه. اذا لم تر الهلال فسلم لناس رؤوه بالابصار. نو حلاوت دا ګورئ ظاهري حلاوت دی، صوفیای کرام وایي، او فقها وایي معنوي حلاوت دی. تاسو باندې به اعتراض وارد شي. دا خو 3 څیزونه ذکر شو. په اولو 2 کې تحلی ده، او په 3م کې تخلی ده. کافر سره به بغض ساتي، د کفر سره دا تخلی شو که تخلیه. او ګورئ تاسو دا ویلی دي چې تخلی مقدمه ده د تحلی نه. دا ویلی دي که نم دي ویلی؟ یو تحلی بالفضائل او تخلی عن الرذائل. اول به څه کې؟ تخلیه به کې که تحلیه؟
تخلیه. او دلته تحلیه مقدمه شوې ده په تحلیه. دا ولی د الله سره محبت او د مؤمن سره محبت دا خو تحلی بالفضائل، د کفر سره بغض د تخلی عن الرذائل. پکاري چې تخلی مخکې شي او حدیث کې تحلی مخکې شوې ده. تاسو به جواب وکړئ. اول دواړه چې د الله او د رسول سره مینه او د مؤمن سره مینه دا مقصود او غرض دي. تاسو په پوه شئ. او غرض چې کوم دی په وجود ذهني کې مقدمي، په وجود خارجي کې مؤخري. نو دلته په وجود ذهني کې مقدم کا چې موافقت، په وجود خارجي کې مقدم کا چې موافقت د وجود خارجي راشي د وجود ذهني سره. الکه یو سړی چې کټ جوړي مقصد یې پکې سي چې بادشاه به پکینی. تاسو په پوه شئ که په پوه نه شئ. نو علت غایي څه شی دی؟ د بادشاه ناست. نو بادشاه خو لا ناست شوی نه دی او ته کټ جوړی، خو تصور د بادشاه د ناستې خو دې وکړه که نه د ټولو کټ نه مخکې. نو د بادشاه د ناستې تصور په وجود ذهني کې مقدم دی د کټ د وجود نه. هلکه پې پوه شئ، ځکه غرض او غایه ده که نه. نو دا دواړه چې کوم دي د کفر سره بغض، د دې غرض او غایه څه شی ده چې د الله سره به دې مینه وي، د رسول سره او د مؤمن سره. نو غرض او غایه مقدم کړه، ځکه وجود ذهني کې مقدمي، په وجود خارجي کې مقدم کړه چې مناسبت د خارج راشي د وجود ذهني سره. ښه مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره څه دی؟ حدیث کې بیان د اثر د ایمان دی چې حلاوت دی او دا لازم دی د ایمان سره. او عنوان د کتاب الایمانو سره د لوازمو، کتاب الایمان و لوازمه و بیان مقتضیاته، دا ټول پکې وو. نو گویا کې د اثر مناسبت دا ذات او د سیس سره چې کم دی دا واضح دی. نو ځکه دا حدیث په کتاب الایمان کې ذکر کړه. درود شریف اللهم صل